د غزوه بدر چې کوم قیدیان ونیولی شو په بدر کې او یا کسان او د مدینه منورې ته بوتله نو د دې متعلق میټینګ شروع شو چې دوی سره څوک د قیدیانو سره څوک چا وی چې بس پرې به د مورونو به ګاندې او یا ته مړ شو دا بخښه اسې پریدو چا وی چې پیسې به ته وایي یو تجویز بل حضور پاک حضرت عمر ته مخ راواړو عمر ته ستاسو سوچ ته چپ ناشته ودا الله رسول ما خبره سه نه منل کېږي نو سبب وایم نو وای کنه تخپل خبره خو کا منل او نه منل رستو خبره ده فیصله خو په دې کو چې کم خو ډیری داغي خبره مانو جمهوریت چوته وي اکثریت وته خو وای ودا ما خدا رې د چې دا ټول وجل پکار دی وجنوي خدا سه نه وجو چې دا کم صحابي پکې کم کافر رشتہ دار دی اب خپل رشتہ دار وجني ویسه ستا پکې زوم دی زوم ابو العاص یو دی پکې تر دی عباس نو تبر د خپل زوم وجنه او تر به وجني د علي سه پکې رور دی عقیل اب خپل لور وجني د ابو بکر پکې زوی دی اب زوی وجني زما پکې ماما دی د خپل ماما لالو چې مون الله تو خو چې خدایا یو تا پیجن او ستا په مقابله کې نه زوی پیجنم نه ماما پیجنم نه تر پیجنم نه زوی پیجنم حضور پاک وته اوس کې جو عمر ډېر سخت فیصله دی وکړه ډېر خطرناک او سخت تجویز دی ورکړه چونکه اکثریت دا فیصله وکړه اکثر خلکو چې دا به سبب کو چې پیسې به ته والو فدیه او خوشی به پریدو نو حضور پاک دا اکثر خلکو پرې باندې فیصله وکړه نو قرآن د عمر پرې نازل شو فیصله خو حضور پاک د اکثریت پرې وکړه خو چې فیصله وشوه نو قرآن حکیم کې الله آیت نازل کا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض دینا پس بګوردا سنه کې که جنگ کې د قیدیان اونیول عمر چې څنګه وای هغه سبا کې وینه بیتوي او حضور پاک یو حدیث کې راځي طبرانی کې دی چې حضور پاک وای عمر ته وی عمره وی اور راغلیو او د مدینې نه بار ولاړو نو الله واپس کو یعنی کدا اور نه واپس شوی نو یو تبه بچو یو تا سره بل مرګري به بچو چې چاستا پشان رېوا او باقی به ټول سوزولیو فیصله دونه خوښ شو یو ځل داسې وشو چې یو منافق عقیدو چې په خلی مسلمانی او دلته کافری داغه دا یو يهودي سره جګړه نو دوی لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا نو يهودي په حق او دا منافق په ناجیز نو پیغمبر علیه السلام يهودي له فیصله وکړه نو چې بار وروتل دا منافق دی يهودي ته وای وی مړه دا فیصله مې نه ده خو الکه تاسو پیغمبر وکړه ودا مې نه راخوها د چې په عمر فیصله کو دا منافق دا خیالو چې عمر مدمه ظاهری مسلمانې ته وګوري ځکه د خلینو خو د مسلمانې نو دما پاره به يهودي وډیره خلک پاغه کې پاغه به کو لاړ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دروازه وای دی ولا راوته ا منافق وتوي سیب زمو د دې يهودي جګړه د موږ له فیصله وکړه ا يهودي وته وای عمر سیب ودا فیصله اوس نبی علیہ السلام وکړه خو دونه منله د تعالی راوستم وی ښا مال را لې وې زه به وکم کنه ښه فیصله بدله ډیره خبره کور تننه وته تور باندې برجی واله تورې برجی واله او بار وروت او چې بار څنګه وروت تور چتا کړو چې تاس شو منافقې په سر و سره ته فوول او سوي وی چې کوم انسان د رسول الله مبارک فیصله نه مني او دا غي د پاسه مال فیصله وروړي داغه به د دقه فیصله کو دې تبادر وای
هغه د منافق قوم لاړ حضور پاک لوي صاحب عمر زمون سړی وجلې بے ځای او مسلمان یې وجلې ظاهر کې خو سړی مسلمان نبی علیہ السلام عمر را وختوي دا دی ولې وجه وی صاحب ستا فیصله نه مدله او مال یې راو عمر سے بده غصه وته کړي وا زورلې بده وجري ولې وی صاحب سر نه خوګم کدینا پس بلم راځيو بلم او ستا فیصله نه مني او تا تسپک ګورو مال فیصله والله کې پرېد دغه چل به سره کو پدا ما زیګره و پرېد مې چت فورا جبريل علیہ السلام قرآن شریف کے آیت راوڑ اللہ اکبر فلا وربک زماد استاب پر رب قسمی اللہ وی زماد استاب پر رب قسمی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو سنگا دی فی انفسہم آیت میں رستو یر شو زما د خپل ذات قسمی چې کم انسان ستا فیصله نه مانی او ستا د فیصلې نه پس بل چاله فیصله وړي دا د سر نه مسلمان نه دی عمر چې څه کړی دی مفهوم د آیت نه داسې معلومیږي ښې کړی دی بعض علما وایي چې دته فاروق لقب دغه وخت میلاو شو د حق او د باطل منځ کې فرق ښکاره کړ او څوک چې ایمان یې راوړو او کوله اعلان یې وکړ د مکې په خوا کې هغه وخت ورته فاروق لقب میلاو شي دا بهادرۍ چې کوي ځکه میرټ کې نوم اوچت روان دی ځکه د رسول الله مبارک نزدېکت ته رسېږي یو ځل حضور پاک ته دا ټولې بیبیانې راغونډې شوې او چا جامې غوښتې غوا غوښتلې چا کالي غوښتل چا پیزار غوښته خو دا هغه زمانه و چې د مخ دا پرده نه وه د مخ ستر لا نو راغلی نبی علیہ السلام سره ناستې دي نو دا ښځې خو خوش طبیعته هم کوي ګپ شپ هم لګوي شی چې غواړي اکثر اواز هم اوچت کړي نو یو وایي مونږ له جامې مونږ له پیزار مونږ له دا او نبی صاحب ورته خاموش ناستې مسکې دی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی خو چې دې بیبیانو د مسلمانانو میندو د عمر کش پړش واورېدل که نه نو یو هم خپلې کوټې ته منډه کړې او بلې منډه کړې لاړې وتښتېدې عمر ورغې حضور پاک خندل د الله رسوله خدای دې ټول عمر وخندوه خدای دې ټول عمر وخندوه ولې خاندې وی دې ښځو پورې خاندم په ما راغونډې شوي وي څوک کالي غواړي څوک کمیس غواړي څوک پنسي غواړي څوک چپړې غواړي خو چې ستا اواز یې واورېده نو ټول یې وتښتېدې دې پورې خاندم څنګه ده نه وتښتېدې نو عمر صاحب ول آواز ورکړه ای یا عدوات ای د خپلو ځانونو دشمنانو ما نه یریږې او د حضور پاک نه نه یریږې ما نه تښتې او په هغه موازونه رستی دي هغې ورته څه وایي او تا نه ځکه یریږو انت افظ و اغلظو جبې نه مستغې او د اړه نه مستغې خوله دې مستغه ده او اړه دې مستغ دی یو ځل حضور پاک د یو سفر نه راغی یو ښځه راله یو توره ښځه وه هغې وی د الله رسوله څوک یې وینځه وه ما خو یو منښته کړې وی څه منښته دې کړې ده دا منښته مې کړې ده چې که خدای حضور پاک د سفر نه روغ جمدې سالم راوسته زه به د هغه مخکې تمبل وم نو د خوشحالۍ په مقدمارونو تمبل جیز دي خو د هغې دپاره یو څو شرطونه دي یو دا چې تمبل به وی تمبل خو پېژنې که نه په دې یو طرف یې سرمن لګېدلي بل طرف باندې نی او چې په دواړو طرف یې سرمن لګېدلي دا والمنه دي لکه ډول تمبل دویم دا چې ګونګړوګان به پکې نی او دریم دا په یو لاس به وي په دواړو به نه وي په یو لاس به نیسي په دې بل به ډب ورکوي نو تمبل د خوشحالۍ په موقع خیر دی نو هغې وی ما منښته کړه چې ستا مخکې به د تمبل وم حضور پاک وی ډېره ښه ده ووه هغې تمبل شروع کړه د پیغمبر علیه السلام په صحیح سالم راتلو دا ښځه خوشحاله ده چې تمبل یې څنګه شروع کړو تمبل وی دې کې حضرت ابوبکر راغی لګیا د همغسې تمبل وی حضرت عثمان راغی هغه لګیا د هغسې تمبل وی دې کې حضرت عمر فاروق راغی چې راغی نو ښځې در تمبل لاندې کړه او پې د پاسه کېناسته نبی علیہ السلام مسکی شو
حضور عمر ته پوښتنه الله رسول ولې مسکی چې زما پراتلو وی دې خدای تنبل و زناستم و یې ابو بکر راغی بیا و او عثمان راغی بیا و او چې تا را ننوته نو زه تنبل د ځان لاندې کو په پاسه کې نهسته په یو موقع کې بار ماشومان لوبې کولې او ماشومان لوبې ټوکې کوي نبی علیہ السلام پہ راغی او ماشومانو ته کتل عائشہ بی بی وی دې کته عمر راغی چې عمر راغی نو ماشومانو منډه کړې څوک یو کوړته څوک بل کوړته تختی حضور پاک عائشہ ته وی عائشہ وی انسانی او جنی شیطانان اینه مچ په دې کوڅو کې منډه وای انسانی شیطانان دا ماشومان دی واړه او جنی شیطانان د ابلیس بچی دي ما ته پستر ګوکاري کې منډي او رسول الله مبارک وته په یو موقع فرمایل یو منا ته چې کم ځای ولاړ شیطان دا غځې نه تختی شیطان الته نشي ټینګېږي او دا غځې نه تختی دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ډېر لوی منقبت دی ډېر حالات دي لګنا ډېر حالات دي لګنا او کوم موقع برابر شو نو ان شاء الله په آینده جمعه کې به رتبادي نور حالات وي او صرف چونکه دا میاش داغه د وفات تا د وفات متعلق د یو رپورټ غونډه خبره نور حالات به بل جمعه کې درته وي مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو صحابي داغه غلام ابو لؤلؤه او دا لوورو نو په خوا به خلکو دي غلامانو باندې دیاړه کولې غلام به واغشت ناغه ته به تا چې کم کار درې هغه کوا ما خام به باندې دونه پیسې پیدا کړي نو مغیره ابن شعبه او ته بس کار کوا مال به دومره پیسې دروازه یاد میاشتې دونه شی بنا کړي عمر صاحب بازار کې روان دا بولو او ته امیر المؤمنین زما یو خبره وره وای وی ته زما دې نیک ته وای مغیره ابن شعبه ته چې ما نه دا دیالي کم کی دونه نشم ګټه وی سونه دنه غواړي یو مقدار یې وته خو دومره وی کار سکے وی د لواره مړوي د خو ته ډېرې ګټلې شي دا خو معمولی شی در باندې خو دې نو عمر صاحب خو روان شو خود یو خبره وکړه وی طالبم یو جرنده جوړه کړ نو یو چاړې جوړه کړه دوه مخې دی او هغې له د زهرو به ورکړې د زهرو نو سار وختي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې منځ کو صحابه وی ده به عموما په مانځه کې سورت یوسف وی او سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام ډېره دردناکه واقع ده نو هغې سره به سلګۍ والې او داسې به یې جړل سلګۍ به یې والې چې وروستو صفونو کې به خلکو د عمر سلګۍ اورېدې وی چې په مانځه ودرې سورت یوسف یې شروع کړ نو دا بدبخته چې ابو لؤلؤه دا مجوسی و دا اور عبادت والو مسلمان نو هغه سره چاړه وغیره وویسته او د شاته نه حضرت عمر په چاړه و او داسې مضبوطې و او دی ظالم چې چاړې ته پورې وویسته صحابه پې ور منډې کړې ظالمه دا دې څو کړل 14 صحابه ووال 14 بس اخره کې یو صحابي سره کوټو هغه زر خپل کوټ اوویسته او د پاسه پې ور واچو نو چې کوټ یې پې ور واچو د سر او سترګې او لاسونه پکې بند شو نو د بیا ځانه لاله په هغه چاړو خو هغوی کلک نیولی او بچ شو هغې خو وتړه او بویه ته او حضرت عمر صاحب خو ګرمه کې نو اقه وخت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه شاته ولاړ هغې د مټه ونیوه او اوچت یې کړه او د خپل ځان په ځای مانځه ته ور مخکې کړه عبدالرحمن ابن عوف مختصر منځ وروستو صفونو والا وایي چې مونږ پوه نه شو صرف دومره پوه شو چې څه ګړبړو شو جومات کې خو بجلی نه وي او دومره پوه شو چې اواز د عمر و ناګانه بدل شو د عبدالرحمن ابن عوف شو چې مونځ خلاص شو نو دی اوچت کا کور ته یې وړه بې هوشه دی غریب نو چې لږ هوش کې راغی نو لومبې تپوس دا کوي مونځ شو که نه الله مونځ څونه هم دی مونځ شو وی او سمو شو او صاحب سمو شو وی چوالم وی هغه مجوسی غلام ابو لؤلؤه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام
وی دې ظالم ته خو ما سمه خبره کړې وه ما خو ورته روانه خبره نه وه کړې لږ ساعت تېر شو بېهوشه شو چې هوش کې راغی نو زوی ته وایي بچې عبدالله اوبه راوړه هغه اوبه راوړې چې اوبې راوړې وی ما اوچت کې اودس کوم اودس کوم صحابه ته ګیر چاپېره تودي زوی ورته وایي بابا دا اودس مه کوه داسې کې تیمم وه ما خو که تو بس کې وی بچې ما ته دین مه ښایه ما د حضور پاک روزې مبارکې ته ګوته ونیوله ما د هغه نه دین زده کړ دین مه ښایه اودس کوم اودس یې وکړ او نبیز ورته وایي د دې اوس کو شربتي چې هغې وله په خولې ور واړو نو هغه ته په دې خېټه بار راووته خېټه یې سوری بس صحابه پوه شو چې د اوس پاتې کېدو والا نه دی هغې کې اودس وکړو وینې ته بیا کې اودس یې وکړو چې اودس یې وکړو وی ما له تکیه راکې ما کېنوې چې تکیه ورکړه وی مونځ کومه یا بابا خدای ته وګوره په ملاسته وکړه دې وخت کې ته په ناسته مونځ کې وی بچې ما ته دین مه ښایه کړ کېناسته او خپل مونځ یې وکړ او بیا زوی ته وایي عبدالله ابن عمر ته وی بچې یو لکې مې ارمان دی هغه ارمان مې څه دی هغه دا چې زه خخ هغه ځای کې شم چې کوم ځای کې رسول الله مبارک دفن دی یو خوا د دواړو جهانو سردار دی بل خوا حضرت ابوبکر صدیق دی نو پړه مې دا ارمان پروت دی نو لاړ شه او کوټه د عایشې ده نو د عایشې بیبي نه تپوس وکړه چې عمر دا ارمان لري نو که هغې ووې چې ټیک ته نو بیا راله قبر هلته وکنوې او که هغې وې چې نه نو بیا مې د مسلمانانو مقبرې ته یوسي عبدالله ابن عمر لاړ نو د مسلمانانو مور ته وایي عایشې بیبي ته خو خبر و هغې ژړلې غریبې اوښکې بهېدلې او سترګو نه یې اچولې بابا مې را لېږلې ما او هغه وایي چې ته د عایشې نه تپوس وکړه نو که دې کوټه کې ما له د یو قبر ځای راکړه د خپلو دواړو ملګرو سره به ښخ شم عایشې بیبي ورته وایي چې دا خو ما ځان له خوښ کړی ما یو خوا مې خاوند دی حضور پاک او بل خوا مې پلار دی ابوبکر نو زه به شم ورسره خو زه چې عمر یې غواړي دا قرباني ورکوم دا د عمر شو او زه به د مسلمانانو مقبره کې د نورو ملګرو سره ښخه شم نورو بیبیانو سره نو زوی راغی عمر ورته وایي بچې څه دي در سره څه سوال جواب دی راوړو بابا چې ستا کومه خوښه وه هغسې وشوه اجازت یې وکړو بچې داسې به وکړې چې کله زه مړ شم که نه زما لاش یوسې نو د عایشې بیبي د کوټې مخې ته یې کښېدې نو بیا ته دوباره تپوس وکړې هسې نه دې وخت کې زه جمدیم نو حیا کوي او د ما مخکې سم غږ نه شي کولی نو بیا مې یوسې نو که بیا اجازت درکړه نو هلته راله قبر وکنوې او که بیا اجازت میلو نه شو د ما د مرګ نه پس د مسلمانانو مقبره کې مې ښخ کړې نو چې څنګه ساه ورکړه او یوېړه نو بیا یې ول اواز ورکړه عایشې بیبي عمر لاش یې راوړی دی څنګه دې خوښه ده هغه وایي چې تپوس ته وکړې وایي قبر وله وکنوې ځان له مې خوښ کړی عمر مې ځان نه خوښ دی قبر وله وکنوې نو د حضور پاک یو ارمان پوره شو څنګه یو ځل جمعات ته حضور پاک را دننه شو خی طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق نو رسول الله مبارک خی طرف نه ابوبکر ونیوه او ګس نه عمر ونیوه او داسې مخامخ صحابو ته ودرېده وی هاکذا نبعث یوم القیامه وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دغسې به پاسو هغه پیشنګویي د حضور پاک خدای پوره کړه حضرت عمر صاحب ورسره دفن کړو نو زمارونو دا خو عمر صاحب دقه یکم محرم په دې میاشت کې وفات شوی او ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی د ده څه نورې ډېرې مضبوطې کارنامې دي موقع ان شاء الله نو آینده جمعه کې به درته هغه بیان کوم